بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بعض الزهاد من أذنب ذنبا وهو يضحك فإن الله يدخله النار وهو يبكي ومن أطاع وهو يبكي فإن الله يدخله الجنة وهو يضحك. روایت ته له بعضې زاهدان نه هر هغه څوک چې ګناه وکړي او بیا په دې ګناه باندې خاندي نو الله تبارک وتعالی به د دوزخ ته داخل کړي په داسې حالت کې چې دی به جاړي. ومن اطاع او چا چې اطاعت وکړو د الله تعالی اطاعت اختیار کړو وهو یبکي او دی باوجود هماغه جاړي نو فإن الله پس بېشکه الله تعالی یدخله الجنة دی به جنت ته داخل کړي وهو یضحک او دی به خاندي. مطلب په معصیت باندې خندا کول تا باعث د دوزخ دی او چې اطاعت وکړي او دی باوجود هم چې د الله تبارک وتعالی نه یریږي په زړه کې د خشیت الهي پروت وي او ته وایې چې اله العالمینه زما د اطاعت په ستا په دربار کې قبول وي او که نه د دې وجې نه دا جاري الله تعالی به د جنت داخله کړي.